ګرانو کتونکو په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او داغه جواب کې زمونږ یو دوست یو ملګری دی، هغه ډیر اهم سوال کړی دی او دا ډیر ضروری سوال دی. عام طور باندې معاشره کې موږ نم بعضې خلک د دې په بابت کې پوښتنه کا بار بار سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب یو کس دی او د هغه په نکاح کې وریره ده، یعنی د یو چا وریره ده، یو ښځه ده د هغې وریره ده. آیا په نکاح کې وریرې سره د دغې وریرې ترور جمع کولی شي؟ جایز ده. یا خورځې سره د خورځې ترور خاله په نکاح کې یو سړي ته جمع کېدی شي؟ مثال کې طور په یو سړی دی په نکاح کې دوه ښځې دي او دا دوه ښځې په خپل منځ کې سره ترور او وریره دي، یا دا دوه ښځې چې په نکاح کې دي نو دا مثال کې طور په سره خاله، ترور خاله او خورزه او خورئی نه. نو یو سړي ته چې کوم دی ترور او وریره یا خاله او خورئی نه په نکاح کې جمع کېدل دا صحیح دي او که نه دي؟ دا سوال یې کړی دی چې بعضې کسان پکې کله کله داسې وکم مبتلا شي پکې، او صحیح خبره ده، کم علمي ده، انسان ته پته نه لګي. نو ګورئ دغې رور ته زما جواب دا دی چې شریعت یو قانون دی، یو خو حدیث دی، د بخاري حدیث هم دی، د مسلم شریف حدیث هم دی، بیا یو قانون ورته بیانومه شرعي توګه باندې چې د کوم انسان په نکاح کې د چا خورزه وي د هغې ترور چې خورزه ژوندی وي او د په نکاح کې نو ترور سره یې نکاح که خاله سره نکاح یا ناروا او حرام ده. یا چا په نکاح کې د یوې ښځې وریری او د دغې وریرې چې کومه ترور د پوپی د پلار په طرف باندې هغې سره دا خاوند یې نکاح کول غواړي او وریرې سره ترور جمع کوي یا خورین سره خاله جمع کوي، شرعي طور باندې دا جمعوالی د دغې دو زنانو حرام او ناجایز دی. داسې نشي کولی یا به خورین په نکاح کې یا به خاله په نکاح کې یا به وریره په نکاح کې د چا، یا به د وریرې پوپی چې ورته ویل کېږي ترور هغه به په نکاح کې. نو دا دواړه سره په یو وخت کې یو سړي په نکاح کې جمع کول دا حرام دي. او په دې باندې بخاري حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې په یو نکاح کې وریرې سره خپل ترور مه جمع کوئ، او په یو نکاح کې یو سړي ته خورځې سره خپل خاله مه جمع کوئ. چې خورځه وفات شي یا وریره وفات شي نو بیا یا ترور سره یا خاله سره همدغه سړی نکاح کولی شي. نو لہذا وریرې سره یا خورځې سره د هغې ترور چې هغه هم ژوندی د سړي په نکاح کې او همدغه سړی هغې خاله او د هغې ترور سره نکاح کول غواړي نو دا شرعاً حرام دي، شرعاً ناجایز دي. وره په دې کې یو قانون زه درته وایم، یو سړی په یو نکاح کې دوه داسې ښځې نشي جمع کولی. دا یو قانون دی. دوه داسې ښځې چې په دغه دوه ښځو کې یو نه سړی جوړ کړي، یو سړی فرض کړي، نو چې دغې بلې ښځې سره نکاح نه جایز. نو داسې دوه ښځې یو سړي ته په یو وخت کې نکاح کې جمع کول ناروا دي. مثال همدغه دی، یو سړي د یو چا خورځې سره نکاح کړې ده او سړی وغواړي چې د دغې خورځې ترور سره هم زه نکاح وکړم، او یو سړي ته خورزه او ترور دواړه په نکاح کې دی وغواړي چې زه ځان ته جمع کړم، نو دا جمع کول حرام دي. حرام ولې دي؟ ترور او خورزه یو سړي ته په نکاح کې د دغه قانون مطابق، حدیث مطابق هم حرام دي، د دغه قانون مطابق هم حرام دي. ځکه چې ترور نه ورته سړی جوړ کړي نو خاله نه به سړی جوړ شي ماما، نو د ماما خورین سره نکاح نه ده جایز. که هغې خورین نه ورته سړی جوړ کړي نو هغې نه به جوړ شي خورین به تر جوړ شي، نو بیا خورین دغې ترور سره نکاح نه ده جایز. داسې وریره او ترور په یو وخت کې نکاح کې نه جمع کېږي، ځکه که وریرې نه ورته سړی جوړي نو وراره به شي، نو وراره ترور سره نکاح نه ده جایز. او که پوپی نه ورته د پلار طرف ترور نه ورته سړی جوړي نو هغه به تره شي، نو تره بیا وریرې سره نکاح نه ده جایز. نو دا قانون دی چې داسې دوه ښځې یو وخت کې یو سړي ته جمع کېدل په نکاح کې ناروا دي. چې یو نور ته سړی جوړ کړي یوې ښځې نه چې دغې بلې سره نکاح نه جایز، نو د دې جمع کېدل هم بیا نه دي جایز. نو لہذا خورزه او ترور او وریره او ترور یو سړي ته په یو وخت کې په نکاح کې جمع کول بالکل حرام او ناجایز دي.